جان خان ته چې هغه راشي تاسو سره د خپل خیالات اظهار وکړي. فهمي جان خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن په دې پنډال کې په دې یوسی کې راغونډو ټولو مرګرو د عوامي نیشنل پارټۍ او د ادارانو ذمہوارو السلام علیکم. مرګرو تاسو نن چې کوم دی په تنظیم کې په پارټۍ کې عملی په پهله سټیپ باندې خپه کېښوده. ستاسو د اوارډ کوم چې د دې د زاړه ملګري وو موږ مخکې ارګنایزینګ کمیټي جوړه کړې وه. هغې ارګنایزینګ کمیټۍ چې کوم دی نن د اوارډ کمپلیټ کړو او هغه زموږ جنرل سیکرټري صاحب واسط ترین تاسو ته اناونس کړو. نن ستاسو وارډ کمپلیټ شو. تاسو موږ سره چې کوم دی د بابا په قافله کې مخکې وویل چې ارګنایزینګ کمیټي وه، اوس هم را سره وخت هم کم دی، ټایم هم کم دی، خو زه به خبرې را غونډوم هم پکې کوشش به کوم چې تاسو له زیاته نه زیاته پوه هم درکړم. زموږ صوبایي صدر محترم شاه سید صاحب چې کوم کار شروع کړی دی او په کومو ګروپونو کې د پارټۍ آخري د ورکره پورې هغه ځان رسولی دی، که د یوسی صدر دی، که سیکرټري دی، که هغه د ضلعې صدر دی، که سیکرټري دی، که هغه نورو د اداران دي، هغه ټولو سره هغه په ګروپونو کې لګیا دی او سره خبرې اترې په خپل هم کوي او د ورکرو نه دا تپوس هم کوي. دا هم د هغه مشن دی د صوبایي صدر چې موږ یې پړوان دی باندې بوځو. نو تاسو په دې شي باندې ځان پوه کوئ. اوس به تاسو له انشاءالله چې دا واډ هم دغه شو دغه ممبرشپ په ورسه چې تاسو کړي دي چې کم کمې به شي هغې دپاره به امید لرو چې تاسو به انشاءالله ممبرشپ هم زیات کوئ. خو کم از کم 100 ممبرشپ په دې خبره باندې ډېر ملګري نه پوهېږي. دا د پارټۍ آئین دی، د پارټۍ ډسپلن قانون منشور دی چې کم ځای کې 100 ممبرانی په هغه ځای کې به ستاسو واډ جوړېږي چې په یو ځای کې ستاسو د پارټۍ همخیال 100 ملګري هغلته ستاسو واډ جوړېږي او چې په کم ځای کې همخیاله یا د پارټۍ ورکر یا ملګري نه وي نو چې هغې سره لنډه کمه یوسي هغه یوسي ملګرو سره د هغې هغلته فلحال کار کوي چې کله ملګري 100 ته 1.5 ته ورسوي نو بیا به له واډ جوړېږي. دغه تسلسل دی د شاه صاحب او په دغه تسلسل باندې چې کوم دی موږ هم روان یو، هغې هم روان یو. دا کار کوو څه دپاره؟ دا کار کوو دې دپاره چې په دې ښار کې افرادي قوت باندې نور ټول کارونه کېږي. نو کم از کم چې زمونږ یو واډي او هغه واډ نه چې کوم دی موږ سره ستاسو په ضلع کې مودېداراني هغې موږ سره په ضلع کې کار کوي. د واډ که مودېداراني چې کم از کم 100 کسان لازمي او چې کله زمونږ یو سټرایکي یو جلسه یو جلوسي هغه د دې دپاره نه وي، هغه هم ستاسو زمونږ د خلکو دپاره وي چې په کم ځای کې د پارټۍ ورکر سره زیاتي وشي، په کم ځای کې پښتنو سره زیاتي وشي نو د پارټۍ ملګري هلته ځي یا صوبایي صدر کال ورکړي چې صوبایي صدر کار ورکړي د هغې کال باندې موږ د شاه صاحب لبیک کوو، موږ ورځو. نو په هغې باندې دا ټول کار روان دی. دلته ستاسو زمونږ MNA-ګان نشته، MP-ګان نشته، وزیران نشته. الحمدلله د باچا خان بابا د دې سرې جنډې داسې ملګري دي چې په دې ښار کې بیا هم بغیر د MNA-ګانو د MP-ګانو نه موږ په لوی ایوان کې زموږ مرکزي صدر ایمل خان دی، هغه تاسو اورئ. هغه هم د هغه سړي نوسی دی چې کوم سړي به په دې اسمبلۍ کې وی چې د یو ټرک هندوانو دپاره یا د خټکو دپاره یو چاکو ډېري. هغه ایمل خان چې کوم نن سبا په سینټ کې خبره کوي ډېرو لوی لوی پارټو والا یې نشي کولی، ډېر لوی زیات سیټونو والا یې نشي کولی. نو دا هم څه خبره نه ده چې ستا سره په سینټ کې بې شماره سیټونه وي، تا سره په قومي اسمبلۍ کې بې شماره سیټونه وي، تا سره په صوبه کې بې شماره سیټونه وي. وایي یو څو سړي پکار دي خو د کار سړي پکار دي. نو الحمدلله چې ستاسو کم قیادت دی هغه د باچا خان په شکل کې و، که هغه د ولی بابا په شکل کې و، که هغه د اسفندیار خان په شکل کې و، او که هغه اوس زمونږ مرکزي صدر د ایمل خان په شکل کې دی او یا ستاسو دلته صوبایي صدر د شاه صاحب. نو دا د خبرې کولو والا خلک دي. دوی خبره کوي، دوی اتره کوي، دوی خپل میسیج کنورټ کوي، په ایوان کې هم کوي، د هیڅ چا نه یریږي. نو داسې امیدواران یا داسې خلک پکار دي چې اوس کم خلک هغلته ناست دي دا ټولې دنیا ته ښکاره شوه. که تر اوسه پورې د باچا خان یا د ولی خان هغه جدوجهد
یا د هغې خبرې خلکو ته نه دي رسېدلې، کمو خلکو ته رسېدلې دي. نو تاسو یقین وکړئ که زه په سند کې چېرته چا سره کښېنم یا بل ځای کې ملګرو کې کښېنم، ام ما ته وایي چې یاره دا ایمل خان ستاسو مرکزي صدر چې کوم دی د هغه خو ډېره ښکلې بیانې ده او ډېر کلیر پې ورځي او صفا خبره کوي هر چا سره. نو موږ هم کوشش دا کوو چې موږ په دې خپلو علاقو کې، دا ستاسو علاقه ده، په دې کې د خپلو ملګرو سره غټ وړوکي کار لا غم ښادی لا دې له ورسره منډه تړله وکړئ او ځان سره ملګري زیات کړئ. د سوراب ګوټ ملګرو مخکې هم ډېرې قربانۍ هم ورکړي دي، هلې ځلې هم کړي دي. زه د دې نه بیا هم د امید ساتم چې دوی به په راتلونکي ټیم کې هم پارټۍ سره اوږه په اوږه ولاړي. او دویمه خبره دا ده د ټولو نه مین چې په تنظیمونو کې، په کورونو کې، په اسکولونو کې، په کالجونو کې، په هر یو ځای کې یو ډسپلن دی. که هغه ته کم فورس ته هم لاړ شي، ډسپلن څه دی هغه موږ او تاسو د خپلې حجرې او د جومات نه زده کوو، د خپلو مشرانو نه زده کوو. د مشر عزت کول او کشر سره شفقت کول، کشرانو له مینه ورکول، مشرانو له عزت ورکول. چې دا موږ زده کړل او موږ په دې خپلو کشرانو په دې ملګرو زده کړل، نو زموږ به الحمدلله کار ډېر ښه رواني. او دا ستاسو زموږ رواج هم دی، دا ستاسو زموږ دستور هم دی چې موږ په خپلو حجرو کې هم مشر ته د کټ سر پرېږدو، موږ ورته سپلی هم سمو، موږ ورته ټیټېږو د عقیدت نه، د مشرۍ نه. نو دغه شیزونه به خپلو مشرانو د کشرانو ته کنورټ کوو. په تنظیم کې، په پارټۍ کې ټوله یو ورورولي ده، یو ملګرتیا وي. خو چې کم ملګری په کم ځای باندې په کار دی، تاسو ټول ملګري چې د هغې قدر تاسو کوئ نو د بار خلک به کوي. یو زیګر او یو زړه ولې باغ او پښتانه، یو زیګر او یو زړه ولې باغ او پښتانه، ورېځې سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه، ورېځې سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه، 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 یو زیګر او یو زړه ولې باغ او پښتانه، ورېځې سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه، ورېځې سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه، ولې باغ او پښتانه، ولې باغ او پښتانه، ولې باغ او پښتانه، ولې باغ او پښتانه. دا مسکن می د بابا د دردمن زړه می دوا، دا می کور د پښتونخوا، دا مسکن می د بابا د دردمن زړه می دوا، دا می کور د پښتونخوا، چې می ښکاري په لیما ولې باغ او پښتانه، چې می ښکاري په لیما ولې باغ او پښتانه، ورېځې سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه، ورېځې سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه، ولې باغ او پښتانه، ولې باغ او پښتانه، ولې باغ او پښتانه، ولې باغ او پښتانه. زموږ ویاړ اسفندیار غواړي مونږ لا دغه لار، خپله خاوره خپل اختیار، زموږ ویاړ اسفندیار غواړي مونږ لا دغه لار، خپله خاوره خپل اختیار، په هر لوري دي خواره ولې باغ او پښتانه، په هر لوري دي خواره ولې باغ او پښتانه، ورېځې سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه، ورېځې سترګې او باڼه
چې غړم بهای تر دلی ورسېدله په پښتنو کې باچا خان و چې انګریزان یې په وتو مجبوره کړله د بابا کور مې شنه غر دی سره سلامونه پښتانه ورته کوینه پښتو په سرو شونډو خندېږه خان مل خان د ډولۍ کې را